په کوم مقام چې مونږ ولاړ یو څونه آبادي دې سره تړلې شوې ده، خطره څومره ده او دا پوښتې کله شوې وې چې دا نن اوبه وړي دي بیا؟ دا خو دا خسار یاسینزی ویلج نوا کلی دی او دا 2022 کې دا سیلاب راغلو دلته. نو که تاسو دا کیمرامین دا اړه وګورئ دا ټول سیلاب وړی دی، ټکرې وړي دي. دا منګه مخکې زمونږ دلته تنظیم په منګه خپل مدد آپ کې ته باندې دا خپل ټکرې کړې وې ملګرو، خو بیا 2022 سیلاب چې راغی دا ټکرې یې وړې. بیا دې کې منګه په هغه ټایم کې فضل شکور خان وزیر قانونو هغه ته منګه ریکویسټ وکړو، هغه راغی دلته اریګیشن ډپارټمنټ یې راوته او په سپاټ یې ورته وویل چې په دې به فوري طور کار شروع کړي. خو 2026 شو چې دی نو هغه اوسه پورې زما په خیال هغه دا ستاسو مخکې چې دا ټکرې ونه شوې. دې سره جي دې سره یوازې د کلو مسله نه ده چې کلي به وړي، دې سره ګورئ جي دا پلډ دا خټ کورونه دي، بیا محمود شاه خټ کورونه دي، خوارباب کورونه دي، میرخیل دي، بیا ورپسې زه ورپسې داسې کلي دي، دا په زرګونو کورونه دلته دي. نو دا خو یو خدا به متاثر شي. بل دې کې دویمه دا چې دا زمیندار وګوره دا اوبخورې کوي، دا زمیندارو ځمکې تباه شوې چې کومې د فصل ځمکې وې هغه لاړې ټولې تباه شوې، هغه دې سیلاب یوړې، مطلب دا پروټیکشن وال ورته نشته، دا کلو ته اوس خطره ده. او زما په خیال چې دلته کوم منتخب ممبران دي هغې له خو دا کلي والا به تاسو په خپله ووایي چې زما په خیال د کوجه کې مولتلي دي او هغوی صرف یو دغه کوي د خلکو ته، ډېر ساده خلک دي دې کلي، ورته یو بهانه کوي چې یاره موږ سره پڼ نشته. زه علم خان شیرپور صاحب تاسو ته یو وضاحت کوم چې اریګیشن ډپارټمنټ یو داسې ده محکمه ده چې دې کې 24 غنټې ایمرجنسي فند پروت وي او هغه ایمرجنسي فند د دې لپاره پروت نه چې مړې به شو بس هغه بخښ کې نه، هغه فوري کار کولی. نو وروره چې د وزیر نه منل کېږي دلته، د ایم پی ای نه منل کېږي، د ایم ان ای نه خو بس خبره نه کوو چې د ایم ان ای د دې حلقې څوک دی. نو زه وایم چې یاره د دې خلکو قصور څه دی چې یاره اوسه پورې په سونو په زرګونو جریبه ځمکه دا ختمه شوه، وړي سیلاب دا بیا اوړی راغی او بیا به دا سیند ډېر وي. نو دا خو جمع دی لکه موسم ورو ورو ګرمیږي چې یاره دې کې مطلب دا دی موږ ته دا کار ونه شو نو بیا به موږ ته یو دغه به کوي چې اوس جمع شو اوړی شو اوبه ډېرې پروټیکشن وال پکې نه کېږي. درېیم ځل شو دا علاقه په یو هېډ سره ووټ ورکوي، نو هغې په بدله کې د لدي حکومت تحریک انصاف په 13 کاله کې څه وکړل؟ دا خو جي زه په دې ریډیو باندې هم بار بار ورته همدغه میسج ورکوم چې زموږ د حلقې فضل شکور خان دی او دا حلقه والا بار بار دا په څلورم ځل باندې دی په څلورم ټینور باندې دی منتخب شو او زه دا په چیلنج سره وایم ستاسو د میک په وساطت چې د ټولو نه پاسمانده حلقه د فضل شکور خان حلقه ده، که ما سره یې څوک نه کوي نو راځه زما 400 کې ژوند دی، زه به ورته د ایم سی ایریا وښیم چې یاره ته راشه دا کاډۍ وګوره، په خدای دا شولګرې چې اوس پې موږ رالو که دا تې سره زر دي ګورې. یو موږ اوس چې راتلو زموږ دغه روډ ته وکته د دې څلورم کال دی که درېیم کال دی چې د هغه افتتاح شوې ده او دغه کاډۍ پرتې دي. نو وروره د دې خلکو ګناه صرف دغه ده چې دله اوټ ورکوي او اوټ سیله چې ده هغه ستاسو مخکې ده او دا قسم نشته. تاسو خو دا موږ خپلې مدد آپ کړو، خپل تعلقات هم استعمال کړو، د حکومت زه دې کې څه کار هم نشته دی، نو چې یو یړه نو 4 کاله کې چې کوم دی کومه واده سره شوې وه هغه چې زموږ ارګنایزیشن بدلون ارګنایزیشن زموږ دلته علاقې تنظیم دی په علاقې په سطح باندې کار کوي، موږ دا ټول ملګري ځوانان دي دې کې موږ لاړو او موږ له هغه وخت کې چې کوم منسټر محمود خان صاحب هغه وکړل خو موږ په خپل ریفرنس وکړل کنه هغه موږ ته دلته بیا پکې موږ ته مسلې جوړ شي، یو دلته ارشد ایم پی او هغه ویزا په تخته لګو بل ویزا په لګو موږ ته څوک په تخته نه. بیا خو سر کې موږ دا ویلو مرجان علي چې دا د سکندر شیرپوغه منصوبه چې و چې پرویز خټک راغی بیا یوړل. جی زه یو خبره کوم چې سکندر شیرپو صاحب چې کله سینیئر منسټر نو دغه باندې چې کله د سیلابونو 2022 رالو نو هغه موږ ته دونه پیدا راکړی چې دوس بدا کړی دلته بالکل ونو، خو بدقسمتۍ نه چې کله هغه منسټرۍ ختم شو نو پروجیکټ ته پته نه لګي چې هغه دوی جیبونو کې واچو که چېرې هغه شانتې کنټینیو د سکندر شیرپو صاحب هغه پروجیکټ را روانو که نه نو هغه 100 میلیون روپو هغه د وګوره د مکرم خان ډاګیان والا زه پسې د صدریاب او اګری یونین کونسل نو دا علاقې به بچ وي. خو بدقسمتۍ نه دلته موږ راشو نو چې موږ کله د صاحب له فضل شکور خان لوجرې ته لاړ شو نو هغه موږ ته صرف یو گزارش کوي چې موږ سره بچې پاند نشته. نو زه وایم یاره ستا حکومت دی ستا وسایل دی ته وزیر یې یاره دا خو موږ غوندې خلکو چې زه یو خبره کوم موږ غوندې خلکو لاړو موږ دا ټکرې منظور کړې
او هغه منګه وکړي نو یار ته خو حکومت کې ستا اختیار دی نو چې تی نشې کولی یار دا خو ته خلکو سره ډرامې کوي بیا. تاسو ته خو لا بیا هم ښه خبره کوي نور امپیګان له چې لاړ شي وایي په رخایه دې ووټ راکړی ته مانه کار سره غواړي پرې چې ډوب شي که نه. یاره زه دغه وایم چې رخایي خو یو سایډ ته به کا خو دلته زمونږ ته صرف او صرف دې دغه یو دغه کوي چې ما سره پڼ نشته نو زما په خیال چې پڼ خو دا دی چې دغه څه بانه ده نور سم نشته. اوس لږ اوبه رالی نو بیا جی دا اوس یو میاشت پس یا 2 میاشتې پس په دا ان شاء الله خدای پاک ته وکړي چې دی له خدای پاک دا توفیق ورکړي چې دا پروټیکشن والی وکړي خو دا 2 میاشتې بعد به ته دلته راشي دلته به دا ځای نه به بالکل له اوبو ډک ولاړ وي دې ځای نو کې بیا داسې اوبه روان وي نو دا بیا د پشکال میاشت چې راشي نو بیا دا کلی چې دی دا مخامخ شاته کور چې دی دا بیا د اوبو منځ کې پروت وي نو دا زمونږ د دې نااهله حکومت د صوبایي حکومت چې یاره دی به هر څه مطلب دا دی زه که اوس دا وایم که دی به اوس بیا وایي چې دا یو پاک کار دی لکه خدای ښه کا دا خو ستا کار دی دا خو ستا د محکمې د لاندې راځي او دا تقریبا څونه دغه دی ټکر اریګیشن محکمه ته اریګیشن محکمه دغه اریګیشن نو زه وایم چې یاره کم از کم په دې خو باندې خو پوري ته ورکار وکړي که نه دا خو هسې دې ډرامې کوي نور سم نشته.